بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نن د خوب دعا چې یعنې موږ ویدې شو د ویدېدلو سې ونسې بیا بېرته دوباره تر ویدېدلو پورې دا کومې لازمي دعاګانې چې دي دا به موږ نن زده کوو چې څرنګه ویل کېږي او څنګه به وایو. سونے کی دعا چې ویدېږې دا دعا به وایې چې ویدېږم څنګه به ویدېږم. اوله د خوب لږ طریقه تاسو وپېژنئ. د خوب طریقه دا ده، یو خو به تاسو په کومه طریقه باندې چې پر کوم ځای تاسو ویدېږئ هغه ځای به صفا وي، پر صفا سوتره ځای باندې به ویدېږئ، ځکه حیوان هغه یې په خپلو شونګورو باندې راپاک کړي. نو موږ خو تاسو انسانان یو، موږ یې په څنګه ډول نه صفا کوو. نو موږ چې پر کوم ځای ویدې شو پر هغه ځای باندې به هغه ځای به صفا وي. اوله خبره دا ده، سنت طریقه دا ده چې پر کوم ځای ویدې شو هغه ځای به صفا وي. نو هغه که په بستره باندې ویدېدلې، که پر نیالي باندې ویدېدلې، یعنې که پر هر درې باندې ویدېدلې، پر هر شي باندې ویدېدلې هغه ځای به صفا وي. دا یوه خبره. او چې کوم شی ته پر ځان اچوې هغه شی به هم څه شي وي؟ صفا وي. هغه شی به هم څه شي وي؟ صفا وي. بله طریقه به دا وي چې دغه له راسته لاس به تر دغه باړخو به یې لاندې کوې او چپ لاس به پر دا ورانه باندې ږدې. دا به د خوب طریقه وي چې پر چپ لاس به داسې، یعنې پر دغه ورانه باندې به ږدې، سیخ سیده داسې ستونې ستا ویدېدل چې مخ دې د اسمان و طرف ته وي او بیا به ته ویدېږې. دا صحیح ده. دا طریقه سنت طریقه اول دا ده چې پر دا اړخ باندې ویده سو او بیا د هغه باندې څه شي دی سیخ سیده ویدېدل، دا صحیح دي. او پر دا طرف باندې که چیرې بالفرض والمحال یو څوک ویدېدی هغه به ویدېږي نه، البته که داسې حساب وسوی چې دی مثال کې طور څه شي وسو، دی ستړی سوی و، په دا طرف کې په راسته اړخ ستړی سوی و، چپ اړخ ته راوښتی و، دا د ده دپاره هېڅ ګناه هم نه ده، دی پر دا اړخ باندې ویدېدلی سي. پاته سو پړ مخې ویدېدل دا صحیح نه دي. ولې پړ مخې صحیح نه ده؟ په دې وجه باندې چې دا د هغه کسان چې جهنم ته اچول کېږي د هغه کسانو دپاره دا یو علامه ده چې هغه کسان به پړ مخې و جهنم ته ورغورځوي. نو د دغه علامه به په ځان کې نه اختیاروو، بلکې پر کوم اړخ باندې به ویدېږو؟ پر راسته اړخ. دا لاس به مو یعنې راسته لاس به مو د باړخو لاندې وي، چپ لاس به مو پر ورانه باندې پروت وي او د 5 رقم به ویدېږو. او پاته سولو. بل به چې کوم وخت موږ څه شي کېږو، موږ داسې ستونې سخت ویده سو، ستونې سخت هم ویدېدل صحیح دي، ګناه نه ده. پر چپ اړخ هغه وخت چې ته ستړی سې ته به پر چپ اړخ راوښتلی سې، ستا لپاره ګناه نه ده. البته عادت به یې نه جوړې، ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي دغه خوب انسان په غفلت کې اچوي، دا خوب انسان په غفلت ته اچوي، ځکه چې دا زړه دا رقم دی، ما درته وویله دا زړه دا رقم ولاړ دی، دا په دا اړخ کې دی. نو که چیرې ته دا رقم سې ته پر دا اړخ ویده سې دا زړه دا رقم زړېږي، دا چې مازې خالي تا ته اشاره نه یې سوې ته به ژر راپورته کېږې. پاته سو که ته پر دا اړخ ویده سې د دې بدن ټوله زور پر دا اړخ باندې راغلی، زړه دلته سو، دا لاس دا بدن دلته پر دې باندې راغلی، انسان د غفلت په خوب ویدوي. انسان د چیش په خوب باندې ویدوي؟ د غفلت په خوب باندې ویدوي. نو انسان غافله کېږي. غفلته څه نبي علیه صلات وسلام ګرده منع کړي دي چې د غفلت په خوب باندې به نه ویدېږې، بلکې انسان به بیداره اوسي. بیداره هغه وخت چې دی پر دا اړخ باندې ویده سي یا ستونې سخت ویده سي، دی چس باندې راپورته کېدلی سي. پاته سو که پر دې اړخ باندې ویده سو هغه بیا د غفلت په خوب باندې ویدېږي. او که چیرې دی په کوم اړخ باندې ویدېږي، یعنې پړ مخې ویدېږي، پړ مخې طریقه دا صحیح نه ده، ځکه دا د چا علامه ده؟ دا د جهنمیانو علامه ده چې جهنمیان به پړ مخې و جهنم ته وغورځوي. دا یې ده. او بیا دعا به زه چې وایم، دعا به ولې ګوره په دې کې 2 دعاګانې چې لازمي دي، هر چا خپل دعا خپل دغه دی. خو دا یو حدیث دی اللهم بسمک اموت و احیا، اللهم بسمک اموت و احیا. دا دعا به لازمي وایي. څو واره به وایي؟ 3 واره به وایي. څو واره به وایي؟ 3 واره به وایي. او پاته سو بیا چې که چاته خوب نه ورکړئ د ګولۍ د خوړلو اجازت نشته، ګولۍ دې نه خوري، البته دعا دې وایي، الله پاک به ودت ته د دغه دعا په برکت سره خوب راولي. کومه دعا ده؟ فضربنا على آذانهم في الكهف. 2 واره دې ووایي،
یعنی یو ډاکټر وغوښتي ته ګولۍ راوسپاري وایي دا ګولۍ ته دونه وخت وخوره موږ یې هغه څونه په محکم طریقه باندې خورو د هغه رقم که چیرې موږ ته صلحا اکابرین مشران دا راوښي چې وایي تاسو دا دعا ووایاست دا ساته الله پاک د دې په برکت سره خوب ته راولي نو به ته دا په ډېر اهتمام سره دا دعا وایې فضربنا على آذانهم في الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف دا به اووه واره پوره کوي یوه دعا ده چې شوه اللهم بسمك اموت واحیا څو واره به وایي او یوه دعا ده فضربنا على آذانهم في الكهف څو واره به وایو اووه واره به وایو څو واره به وایو اووه واره به وایو دا بس تاسو د دعاو خلاصه سي بس دې دغه ځای